د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. دا قرآن حکیم یو مشهور آیت مستاسو مخ کے ذکر کو دا مرگ متعلق پا قرآن شریف کے دیر زیاد آیتون دیو دیر ذکر دے. خما دا آیت مبارک ذکر کو چی دا هر دا معشوم او دا لوی او دا نارینه او دا زنانه دا طولو پخلی مشهور دیو. ہر انسانم دا آیت تقریباً ہر چاہتا یاد دے. رب العالمین فرمائی چی ہر دا ساشے ذی روح ذائقت الموت دا مرگ سکا بخا مخا کئی. کم شی چی جم دے دی پا دنیا کے دا سو دا روح خاون دے دا شی بغیر دا مرگ نہ نشی پاتے کے دے. مرگ بپی خامخا رازی. زمارون دا خود اللہ تعالی وینا دا دا اللہ دا رسول وینا دا. حکمون دا دنیا دے جن تا گورو او دے زندگی تا گورو نو که مسلمان دے او که کافر دے ټول دا معنی چی مرگ خامخا رازی. نتے لک خلاص تے او نتے روغ اور انزور خلاص. چالا چم رب العالمین کم وقت مقرر کری پاغا وقت مقرر وقت دن خامخا ساخی جی. یولوی بادشاہ تیر شوی دے. داغی بادشاہ نمو شداد او دام د ډېرو مسلمانانو په جبه مشهور د خلک وی لکه د شیدات جنت جنتونه جوړ کړي دی. او څوک پکې لا نورم څه ګډې وړې وای. خو واقعي دا شداد یو بادشاہ تیر شوی دی. تاریخ لیکي ډېر لوی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاہ. اغا زمانہ کی جو سمرہ علاقہ و پاغی دا طول رد سلطنت و بادشاہی و. او دا یو خبر دا چی کم سلی سر مال و دولت زیاد راشی بادشاہی راشی دا اغا پا دے سر کی دا کبر و نشم پیدا شی. دا لازم خبر دا. دا بادشاہ سر کبر و نشا دیر کم بادشاہان بای چی دا بنشنی گا اکثر و بادشاہانو پا ذہن کے او پا سر کے دا نشیغا گن پروتی. دا پا سر کے دمر لوی نشر آلا چی جناب دا علاقی دا مشرق سکے چی دا خدای داوے اکڑا وی دا خدای او بیا اعلان جاری کو چی کم سڑیم زما دربار ترازی نو ما تا بسجدہ کئی. لکه زمونږ بادشاہانو ته چې څوک ننولي څوک ورته سلوټ کوي څوک لاس په تندي کیږي. خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده.
یو الله ته به سجده کې سجده کې تر خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي خاورې د ذلت شی دی نو دا خپل مبارک او برکتی تندې په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یریږې ستا ټول هر څه د هغه په قبر قدرت کې وي او دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پورا عجزي وکړي پورا بندګي وکړي او چې چاته سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼي دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کېدی نو جناب دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو دی به ما ته سجده لګي او بغیر د سجدې نه به دی زما دربار ته نه راځي نو چې کم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای جوړ په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوت او سجده به یې ولګوله ولې د خدای ریوی کړی دنیا کې هر قسمه خلک تیر شوي دي یو بل بادشاه تیر شوی دی منځ کې یو خبر رایاده شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې وه د محل چې کوم مین ګیټ و په هغه یې خپله ټوپۍ ایښودې وه او وی چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لګوي هر قسمه خلک نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ و فوج والا هغوی به فوراً اطلاع وکړه صاحب دا کبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله چېرته یو مجاهد په لاره تېرېده نیغ تېر شو اړو پروا یې ونه ساتله د بادشاه هغې پولیس کلکه ونیوی دی دې خوا نه ګورې وایي څه ته وګوره وایي دا بره څه پراته دي هسې چې وکتل وایي ټوپۍ ده او خدایه ټوپۍ ده نو خو ټوپۍ ده زه ورته ګورم تاسو هم ورته ګورئ که څه شی دی وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي د هر چا چې ده خو ټوپۍ ده که د بادشاه را وکړه که دا د خو ټوپۍ ده وایي تا کې خو اړو سړیتوب نشته ته خو ټوپۍ اړو پېژنې نه نو وایي ټوپۍ نور څه ته وایي خو چې سړی په سر دغه د بله پرته ده که د نوزګار یې راکړه چې په سر یې کړ نو که دا نه فالتوي راکه زه په سر کوم نورونو ته باران ته مې ښودله نو خو ټوپۍ ده که نه وایي کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي منمه چې د بادشاه ده نو چې هلې خیراتي دې بادشاه ورکړي وایي نه دې ته به سجده لګی چې په لاره دی تا سجده ونه کړه اوهو افسوس ټوپۍ ته سجده وایي د کوم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک دی او دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګوم سجده به زما را تندې هغه ذات ته لګي چې کوم ذات د دې تندي پیدا کوونکي خالق او مالک دی دې ته مسلمان قسم دې زه یم دا مسلماني خدای زمونږ په زړونو کې مسلماني کړي موږ خو معمولي غوندې ټیپر او په مولو او پارس خپله مسلماني بیا دیکه کړو په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانانو هم بیا ځان خلاص کړي وی ښه دا دونه بېعزتي بادشاه ته وی صاحب یو کبرجن هلک دی په لاره روان دی او هغه ته خو مونږ داسې وو خو دا وی راپېښ یې کړې ما ته بادشاه ځان ته حاضر کړه لکه دومره شی درکړې تا څه ویلي دي وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم عزت به دې کوم زمونږ بادشاه قدر به دې کوم څه حکم یې ما ته ووایه چې زما په وس کې زه به پوره کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک دی ستا ټوپۍ خو څه کوي چې ستا په مخامخ راته ولاړې چې تا ته هم سر ونه لګو تا ته هم نه لګو بادشاه وی داسې چل دی چې دی وجل غواړي خو دی په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وی د ده بچي راولې بچي ولا راوستل بادشاه تلاوت تپوس کړه لکه ته څه کار کوې معلومات خو سړی کوي وی زه صاحب غشو ویشتو والی اسې ورته ووی ماله د غشو د ویشتو چل راځي او چې زه غشي ولمه نو هغه چې کم ځای ته مې شیشه غشتي نو پوره هغه ځای لګي پوټې یو انچ هم د هغې نه مخکې رستونه دي دا د بهادري وه چې د بادشاه په مخ کې د خپلې بهادرۍ اظهار کو وی ښه غشي ولې او هغه چې کوم شیش دی برابر دی وی او
ورشه ورده بچی راولې بچی راوستل او یو زوی او ته مخامخ خود راو او داغه په سر باندې مڼه سیو کې خوده په ته غشي وشتي شي کنده لیدل داغه شي داواله او زوس دا سیو بوله پته به دیو لګي کته دا غشو د وشتو ماهره او دا سیو دی او وشتو نو انعام بم درکم او خوش به کم غم درته نه کوم او که سیو دی خطا کنو ستانم سرمنو باسم او چې خطا شي نو سوک بلګي د زوی په سره وته سیوی خو دی او دغه چې سم چل درته وخی اوس واقعي که غش خطا کی خود زوی سر به لګي یا به زوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي وی دا سیو به اصول پتا او کو سیب کوم یو وشته و دی وشته نو زبریه او با یوازې بری کوم نه تعالی وړ لوی عزت هم درکو غریب غش ولیند په لاس کې واغشتل چې خدای پاکه دا سپ امتحان کې گیر شو ما خو چې دا غش لاس کې نه دی غشته نه ملیند په لاس کې غشته نه او دا سیو زما د زوی په سر پروت نو الله دا به څنګه چل کیږي زوی به ملګي سیو به لګي د زوی سترګه او ګران کار چې زوی مخامخ سړی ته ودرېږي د خپل زوی ولا دا چې مطلب جوړه د خپل زوی دی ولا اسیو ته پسر کې خو دو ویشاب او شیشنا کا تا دا وکړی چې د غشو د وشتو ماهر امتکلش غش الاس کې واغ شو یا الله استاد ناموس او استاد خاطر الله دار سم سره کیږي چې ز سجده تعالی رومو دی بادشاہ ته نه لګو الله زما د لاسم ستا په واقع اختیار کړي او الله زما د بچیم ستا په واقع اختیار کړي او زما د بچی د مرګم ستا په واقع اختیار کړي او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته چې ته غشي مې په لاس کې نه غشت ای الله دې رسوای نه خو مې استاد چې غشي راخ کو ور پرې خو دو تاریخ لیکي تاسو یقینو کې چې پټک اقصو په دا منځو لګید بچي بچو سیو ډکرې خواله بادشاہ دا تر نږدې کوي ټپاو وې دا نرزوان دي دا باس ما بریم کړې او زما ټوپه چې زما په دروازه پرته ارسو کې سجده بوته لګي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته زه حس کا غړې ګرځي چې ګوره زما ټوپه خو څه کوي چې چاته سجده ما سیوا د الله نه لګي دا هغه بدري نو بادشاہانم قسمونه تیر شوی دي شدادم د خدای دا وکړو د خدای او چې کم سړی به دربار ته راتنو دیړم به حکم او چې سجده به ماته لګي او چې کم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتانه جوړ کړیو نو یو بوت به خلکو لورکاو ارچا تفکر کې د بوت پروت هغه بوت ته به ول سجده لګول که مریض براغه دغه شداد بادشاہ نه به غختنه کوله چې دا له جوړ کا که چې تبل څه تکلیف په دنه به غختنه کوله چې ما جوړ کا بس پورا د خدای دعوا کړي او ډېر لوی زور ډېر لوی طاقت که د ځلنه سوق وو کنو خو مجبور خلک یو ځلې سوچ راغی یاره وی خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته یو لوی ځای کې کنده وکنستل او پاغې کې اور بل کړ او په ځنګل قوم مقرر کړ وی تاسو به روزانه دومره لرګي راوړئ په دا اور کې به ورچوي اور باسه بلېده او چې کوم سړی به د نافرمانو چا به خبره نه منله چا به تسجده نه لګوله بس ابه نیو اور کې به غورځوي خدای ته وي چې سزا په اور خلکو له ورکوي نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي د خدای دې اور ته به غورځو وی جنت پم جوړول غواړي نو حکم یو کوي د ما په سلطنت کې چې کم ځای خشته خوږز مکي چې هر قسمه میوه زرغوني هغه ځای ما ده وښایه نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهران وغي وګرځېدل یو علاقه ورته وخلوي صاحب داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي غرونه هم پکې دي اوبه هم پکې دي داسې ځای چې اوبه هم پکې وي موسم یې مزېدار دی اعلی دی داسې ځای ورته وښو او څه ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړه چې په مخ د ځمکه کم قسم میوه د هغه راوړی چې دی په خپل باغ کې وکړو او اعلان یو کوئی په مخ د ځمکه چې کم قسم ګل دی او بوټي دی چې دا په خپل باغ کې وکړم
بس لګیا دي پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړ داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټې و نو هغه د په دې باغ کې و او چې کم ګلاب و او کمه اونه وه هغه د په دې باغ کې وه وی خله جنت کې خو ولی وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به زما په دې باغ کې بیږي نو د اوبو خشته مزېدارې ولې یې پکې جوړې کړې چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولیم وي وی لختې جوړ کې او میخې راولې ابه لشه او هغه میخې به هغه پی به هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به وی جنت کې خو به شاته ني د شاتو ولې به مې وی لړ شي او په مخ د ځمکه ګرځي چې کم ځای د شاتو مچې وي راولې حتی کې چې کم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامانو هغه ټولې د په خپل باغ کې کېښودل خشته خشته جینکۍ ولکانې راوستل هغې یې په هغه باغ کې دیره کړل غټ غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل او چې څومره هیري دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ کې ولګوي لګیا دي صاحبه مصریان لګیا دي څوک پکې اوسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼې لګوي او څوک پکې یاقوت او مرجان او څوک ملغلرې پیسې دې خرچ کېږي او باغ تیارېږي اعلان یې وکړو چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو خښته د سرو وي بله به د سپین وي وی شا به سره سپین هم راغونډ کې چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین ني ټول راغونډ کې بازارونو کې وګرځېدل سره سپین یې راغونډ کړل د هغې نه وړې وړې خښتې جوړولې او صاحب د هغې محل هم پکې جوړېږي چې زه داسې جنت جوړ کړم زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده وی دا جنت فردوس هغه جنت دی دا شداد جوړ کړی یاره مې ډېر قمقله خبره ده ډېره قمقله خبره ده اوس الله دا شداد جنت ته محتاجه دی شداد بسي او د هغه باغ بسي جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی خدای دې وله موږ بوځي هغه زمانه کې جوړ کړی دی چې دا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس چې دا الله نه سوال کوي نو فردوس ته غواړي ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په دا مینس کې دی ډېر اعلی جنت دی الله دې ورته موږ بولي دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې چېرته مقابله کولی شي د جنت د یو بوټي مقابله د یو میوې مقابله نشي کولی دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې ده وی څومره سره او سپین چې دا ټول پیدا کې صاحب بنگلې پکې جوړ کړو پچا کې دا وی دا جنکې پکې دا حوري دي او لکان وی دا غلمان دي او ولی پکې جوړ کړو باغونه دیو کاروبار دیو سره او سپین را غونډېږي چې هغه سره او سپینې پکې ولګول د هغې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې د سرو سپینو یې جوړې کړې وزیران ولرار وی صاحب جنت ته تیار شو ستا محل هم پکې صاحب تیار شو خپل محل وزیرانو له محلونه غلامانو له محلونه دا ټول یې پکې جوړ کړل وی صاحب اوس بیا ته افتتاح کوې لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي ته به اوس افتتاح کوې او په پرانسته به کې په خپله به هم ورځي او ستا وزیران به هم ورځي ډېره ښه جدي سنګ را روان شو که نه خو دا ظالم سړی چې ظالم د ده نه د انسان هم نفرت او د الله د فرشتو هم ته ګورې نفرت اسرائیل علیه السلام و فرشتو به الله ته چې الله ډېر ظالم سړی دی ستا سره ځان سم کړی دی خدای راوي نیسه خدای الله هر کار کې حکمت دی فرشتو به هم سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړې ده نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو وی چې ته بارم سره پریښي دي وی نه صاحب سپین هم پریښي دي وی نه صاحب هیرې یاقوت مرجان ملغلرې دام پریښي دي وی صاحب اسم نه یې پریښي ته راسې جنت وګوره داسې نه دی ډول یې کړی
وی خګ ورې که زه خبر شوم چې لږ سره او سپین او دا څیزونه لږ هم بار پاتې نو بیا به سره ګورم. یو سړی را مخکې شو صاحب لږ سره بار دي. کوم ځای دي؟ ویره یو ماشومه جینۍ وه د هغې غوږ کې والی وې د سرو. مونږ ویلو مونږ ته لا والی رایستې خو هغه په ژړا شو په چغه شو یتیمه د پلار یې مړ دی. زمونږ پې رحم راغی دقه والی په پلانکي کلي کې یو ماشوم په غوږ کې شته او باقي په مخ د ځمکه چې څومره کالي د ښځو او د نرو مونږ ټول راغونډ کړي ستا په باغ کې نه ګوري. وی اله به د اس نه کوزېږم چې د دغې ماشومې نه هم دا والی راوړی او د جنت د دروازې خوا کې ولاړ دی لا نه ننوځي. ټول فوج او لښکر وزیران سره ټول ولاړ دي. وی صاحب تاسو را ننوځئ نو خیر سړی مولېږه که نه هغه والی به ترې سره وړي. وی نه نه تر څو چې دغه والی هم نه یې راوړی او دا هم په دې جهاد کې لګولي نه زه به قدم دننه نه ږدم. منډې شو او ماشومې له د بادشاه هغه کارنده ولېدل. هله بچې شابه دا والی راکړه. بادشاه په نور کې ولاړ دی او جنت ته نه داخلېږي. خپل دغه ته شابه ماشومه چته ورکوي. ماشوم نه والی اخله هغې چغې جوړې کړې چې نه نه زه نه ورکوم نه ورکوم. بس هغه کس ورته ګوتې کړی چې دی له هم چک ورکوه دی له هم چک ورکوه. دا غوږونه یې وله وشلول او هغه والی ته وتښتول په منډه یې دې ماشومې الله ته مخ کړه چې یا الله ارمان نو که زما پلار وی نو زما دا والی خو به زما نه دې ظالم نه وی کړ. یتیم یم یتیم الله تا بې سرې کړم پروردګار. که زما پلار نه وي هغه د هغې پلار هم څه نه شو کولی خو د هغې ماشومې په زړه کې خو دا وه چغې جوړې کړې الله زه ته بې سرې کړی ما یتیم یم نو که نن زما بابا جمدی وي که نه نو زما دا والی خو به د ظالم ما نه وي وړی. واقعي حدیث پاک کې راځي چې د یتیم په سر به د رحم لاسک دی او الله په دې ډېر خوشحالېږي چې څوک د یو یتیم ماشوم یا ماشومې په سر د رحم لاسک دی. دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم وشي هغه ته مظلوم وایي چې هغه د خولې نه وباسي د الله دربار ته دې نه زر رسېدونکی شی بل نشته. او یا الله ورته وایي چې ای مظلومه ظلم در سره وشو لانصرنک ولو بعد حین زه به تا سره امداد کوم د دې ظالم نه بدل نه اخلم. زه لږ ساعت پس دې وي خیر دی خو دا بدل عالم. دې ماشومې سره الله چت چې الله دې اوچت که بادشاه وي څه چلم وکړه وی جي هغه والی هم راوړه. شاه به دا ویلې کې زرګر ته ووایي چې دا یو ځای کې ولګوي نو زه باندې ننوځم. هغه ځای کې رب العالمین اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړ ورشه دا ماشومې دعا قبوله ده. شاه به ورشه چې دا سپېره ده نه د دې باغ ته قدم وانهلي چې باغ ته ننوځي چې دا مری دی ورته نیولي وساره ته ایستي. شاه به فټافټ بادشاه وزیرانو ټول شاته ولاړ دی او فوج دی لوی دومدام جوړ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی د هغې افتتاح ده او ډولکي دي او نخري دي او ډوډایګانې دي او میلمانه دي او لوی شرمول جوړ دی. او ناګهانه اسرائیل علیه السلام راغی او په قصات ورنږدې شو مری نه یې ونیو او سیت یې وایستل. په غاس د پاسه مړ شو لاندې را پرېوت خپل باغ ته داخل نه شو. او روایت کې راځي چې ماشومې الله ته فریاد وکړو نو فرشتو الله ته چغې جوړه کړې چې یا الله دا ماشوم یتیمه ده او ډېر ظلم ورسره کېږي. الله دې ظالم سره خو چې نور صبر ورته ونه کړي الله را وینیسي. نو د اسرائیل علیه السلام نه چا تپوس وکړو وی ته خو د ډېرو خلکو نه ساګانې وباسې دا راته ووایي چې ته په چا دې رحم راغلی دی؟ وی نه د ما په اړه کې رحم الله نه دی جوړ ما ته چې الله حکم کړی دی که هغه ماشوم دی او که ګدا دی او که لس دی او که شل دي ساتې راوالم دی. د اسرائیل علیه السلام سره ډېرې فرشتې ملګري چا نه په خپله وباسي چا نه د ناستو په ذریعې څه وباسي. وی داسې رحم نه خو هسې چېرته د افسوس یاره یو ځای کې مې افسوس کړی وی هغه دریابي کښتۍ روانه او په دریاب په منځ کې الله تعالی هغه غرقه کړه. ما ته حکم وکړو چې ته ورشه او چې څومره په دې دا خلک دي په د کښتۍ کې نو دا دې ټولو نه سا وباسه. زه ورغلم ساګانې مې ترې اوچته کړې یو زنانه وه او د هغې په غېږ کې ماشوم او هغه ماشوم یې د خپلې سینې ته را پیوس کړی او هغه ماشوم له پی ورکول او د کښتۍ یوه تخته چې ماته شو نو دغه زنانه په هغه تخته را پاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله
ګټه تخته او دا پیدا زنانه چې هغه ماشوم بچی په دا غیږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پی وس کړی دقه ځان هم کلک کړی تختې هم نیولې ده او ماشوم بچی هم نیولې دی او دا دریاب وله چپې ورکوي وی تا ما ته حکم چې ورشه دې ښځې نه سا وباسه نو ستا حکم الله نیغ رالم او دا وی ستا حکم الله ورلم او د هغه مور نه مې وله سو ویستله او هغه ماشوم بچی په دریاب په میانس کې پته هغه تخته د هغه مړې مور په هغه سینو هم دقسې پاتې شو وی دقه ځای مې یو پوټی افسوس وکړو چې الله دا ماشوم بسه کوي دا خو ډېر قابل رحم دا افسوس مې کړی دی اسرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو وی نه الله بیا ته نیم خبر وی ښه نو ما دریاب ته حکم ورکړه هغه تختې یې چپې ورکړې او په درج هغه تخته غاړې ته وغورځوله ماشوم دې په غاړه روغ یا مې یو زمری مقرر کړه ابه راتلو دې ماشوم له به پی ورکول ورځ زمری خو چې انسان وویني او بیا ماشوم کوم ځای روغ پرېږدي هغه چې په حملو کې په یو ساعت یې چیر پار کړي ما زمری مسلط کړه الله تعالی خو کولی شي هغه زمری به راتله ماشوم له به پی ورکول بیا وتله بیا به راتله ماشوم له به پی ورکول ماشوم مې رو رو د هغه زمری په هغه پیو باندې لوی کړ د ګرځېدو شو چې هغه ماشوم د ګرځېدو شو منډې ترړې شروع کړې خسته ماشوم لال کلي ته ورسېده هلته مې موله د خوراک او د څښاک انتظام وکړ اخره کې هغه ماشوم غل جوړ شو غل خلکو نه به یې غلاګانې کولې ډاکو ته جوړ شو ډاکومارو سره ملګری شو په لاره د خلکو نه شوکې کولې ډاکې به یې کولې اخره کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړله او انقلاب یې جوړ کړ او د علاقې د خلکو نه حکومت واخیسته او هغه ماشوم د هغه خلکو بادشاه جوړ شو چې بادشاه جوړ شو نو د هغې نه پسې د خدایه دعوه وکړه او دغه شداد ته جوړ شو چې دا اوس ته څه وویستله دا د هغه ماشوم نه ما جوړ کړی یاره ما چې دا واقع وکتله نو ما وی چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه شي د هغه نه بادشاه جوړوه دا څومره لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپیره د الله تعالی د هغه نعمت په وطن هم ته پاتې شو بچی هم ته پاتې شو کومه بنګله کې ځان له شیش محل جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم ته پاتې شوه باغ یې په سترګو باندې لید او د جهنم اور ته ورغی خو چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کوي نه به کم خوځي لاړ هغه د الله تعالی اور ته زمارونو د مرګ نه هیڅ څوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله فرمای چې چا د پاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی دا رزق بخلاصی نو ثابتی وسی هغه رزق چې یو نوړی پاتې دی نه مري هغه نوړی چې کومه د پاتې چې هغه مخري نو اله به مري بغیر هغې نشي مړ کېدی خو زمونږ د خلکو سوچ څه دی مونږ په ذهن کې ځان له دا سوچ کړی چې زما به 200 کاله عمر زه یاره نه مرم چې هغه د 100 کالو یې هم وی نه مرم چې د 6 کالو په کټ کې پروت یې هم دا نه وي چې د سبا مرم چې هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت یې هم دا نه وي چې ما نه به ساه خېږي عمر فاروق رضی الله عنه ځان له یو ګوته جوړه کړی نو په هغه ګوته یې لیکلي کفا بالموت واعظه نو چې هغې ته به یې کتل نو مرګ به ورته یادېده کفا بالموت واعظه یاره وي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته چې سړی نصیحت کوي نو چې ته بزرګ له دي وي ما ته نصیحت وکړه چې ته مشر ته وي ما ته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی زما رونو ګورې بل نشته که یو سړی وي چې ځان ته د نصیحت وکړم دې مقبرې ته لاړ شي قبرونو ته دې وګوري چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت بل نشته دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څوک دا خو داسې نه راکنه چې اسمان نه راپرېوتل او په ځمکه رانوتل دا خو هماغه خلک دی یو وخت کې په دې مخ د ځمکه ګرځېدل یو وخت کې په دې مخ د ځمکه کاروبار کوو د چا دوکانو
د چا زمینداره وه، څوک افسر و، څوک گورنر و، څوک بادشاه و، څوک ملک و، څوک خان و، څوک مزدورکار و، چا پټي سنبالول، څوک د دې پټوره د ځمکو مالکانو، چودریان، خانان، لوی لوی خلک چې مقبرې ته وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته دي. نه ځان سره کارخانهدان کارخانه یوړه، نه جایداد والا جایداد یوړه، نه مزدور ځان سره غلور او رمبې یوړه، نه مولا ځان سره خپل کتاب یوړه، نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشنکوپ یوړه. یو څیز دی چې ځان سره خلک وړي، هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل بس وړي او بد انسان ځان سره بد عمل وړي، بل یو شی ځان سره نشي وړي. هر شی پاتې دی. قسم دې داسې پلارانه مو لیدل چې هغه ډېر د عزت خاوندان، ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندانو او ډېر د جایداد او دولت خاوندانو. یاره بس وی خره چې خدای پاک ایمان نصیب، مې بس دا وایي چې خره چې خلاص شو دی، خو دغه لفظ لږ سپک دی، نو دا لفظ ځکه څوک نه وایي. ناجوړه پروت دي په کټ کې، رښتیا وایي بیا په خپل بچي تنګ یو که پې نه تنګ کټ کې پروت دی. دونه څوک نه چې په ډډه یې واړئ، دونه څوک نه چې د اودسمات انتظام به وکړي، دومره بیا څوک نه چې پاکې جامې ورته واچي. هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې رستو تلل، هغه بیا په کټ کې بې عزت او رسوا پروت دی. او چې مړ شي زه بس یاره وایي د دې بیمارۍ نه هغه مرګ خو وی خره چې خدای پاک ایمان نصیب کړ او رښتیا به وایو تاسو مو مونږ هم بیا د خپل مړي د خلکو یاد یو که هېر شي، هېر شي نه یاد نه پاتې کېږي. زمونږ مولوي صاحب رب العالمین د جنت درجې نصیب کړي چې ما وی دا به مونږ نه څنګه هېرېږي، ځکه په هر نسبت په هغه کې علم و، په هغه کې تقوا وه، په هغه کې بزرګي وه، په هغه کې مینه وه، په هغه کې محبت و ټولو سره، او بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مینه. مې بیا به هېرېږي څنګه؟ لاړه هغه دې هېر شو چې ته مقبرې ته ورشو را یادم شي، یا په سړک چې ځو په لاره ورته قبر ته وګورو را یادم شي، څه دعا ورته وکړو. دارنګې د هر چا پلار او مشر یو درېر وزیر په خکله وي دا د مړو په ارواح خیرات شو، اوس هغه شی ختم شو. خو دغه د مړي د خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا یو سړي ما ته په خپله وي دا زه ګاویم چې شمدید مې د کا پلار پسې خو خامخا کمبخته څه جومات کې خیرات وکړو څه کوه، وی کار مې څه دی، مې پلار دی نو وی ځان پسې بیا کول که نه، جایداد یې و، ځمکې یې وه، پټې یې و، ځان پسې بیا خیراتونه کول که نه. یو د خدای نیکبخته تا ته پاتې شو، ته ورپسې وکړو، هغه ته هم د پلار نه پاتې وه، هغه کومه په خپله ګټلې وه. دا درته زه خپله بذات خود نوم درته نه ده، هغه ته د پلار نه پاتې په خپله یې ګټلې وه، هغه طرف پلار نه پاتې شو، هغه نه مونږ ته پاتې شو، زمونږ خپلو بچو ته پاتې شي. او چې خیرات یې کوو ځان پسې بیا کوه، زما څه کار، یاره مې د نر بچی هم ته دقسې پکار ده. رښتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تمه کوي چې را پسې به زوی خیرات کوي، چې دا زوی پسې اړونه کوي، ځان پسې کوي خیرات کوي. او د دواړو جهانو مبارک سردار ته فرمایي یو سړی به ډېر لوی مال او دولت کوي، پوټې خیرات به نه کوي، صدقه به نه کوي، خو چې کله خپې ګرې ته کي او دا کټ کې پرېږدي او دا د مرګ زنکدن ته نږدې شي، نو بیا څه وایي؟ وایي دا د پلانکي دومره شوخه دا به جومات کې ولګوې، دا به پلانکي مسکین له ورکې، دا به پلانکي له ورکې، دا پلانکي له به ورکې. وایي د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي، پلانکي له دومره پلانکي. وایي چې دې مړ شي هغه ماده سمې پلانکو دی، که دې وایي که نه وایي د پلانکو دی. دغه خیرات چې دا کم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کروڑونو روپو خیرات کې چې کم وخت کې ټیک ټاک او جوړې د 1 روپۍ خیرات ته د هغې ثواب نه رسي. دا خو ستاسې هم چې طمقتي ده، لکه سپې ډوډۍ وتښتئ چې منډې ورپسې ووایي او خوند ونه کېده، وایي د خدای په نوم شوه، چې د خدای په نوم شوه، ته ورته داسې یو نوړی واچوې د خدای په نوم. نو زمونږ دغه خیراتونه دي. یا د مقبرې اسخات او بیا پې دا جګړې
نن زه ولاړم مطلب داسې غوسه راغله چې په دې خلکو مې را باندې کړه، خو مې اوس به لویه جګړه به جوړه شي. یعنې حیران په بل څیز شم نن. قسم دی څه خو زمونږ دا سپېره بعض امامان په قهر د خدای خطا، خو څه مې پکې ګورې قسم دی نن غټ غټ پښتانه ولیدل، نوم نالم. نو چې ما ورته یو پښتون ته وکتل نو څادر یې تاوه، نو بیا د لاسونه یې رپېدل، نو کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه. ما نه یا خدایه بس ما یې دا اوس څه کوې یا دا خدای نیکبخته را او یو جرب مجاهدات مالک یې داسې کوې. په دغه خاتون ستاسو بیا هغه لوبې ټوکې جګړې مګړې جانماز په جانماز به دې خدای وبخښي. زما رونو خدای ته ګورئ، ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم کوم، مرګ ځان ته را یاد کړئ چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی، والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې دی. مردان دا لوی نواب تیر شوی دی مشر، د هغه متعلق مشوره ده چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت یې وکړ، وایي چې زما نه څه وکړي یو زه مړ شم نو زما د لاسونه به کفن نه بار وباسي، او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي، او یو اعلان به راپسې کوي. نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې وله د کفن نه بار وویسته، کټ یې مخکې دی، خلک ورپسې دي، د نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات. نو یو سړي به ورپسې اعلان کوو، ای خدای مو بخښه، یو اعلان به واورئ، دا فلان کې نواب صاحب وفات دی چې دا جنازه روانه ده، د دې غون مردان مالک دی، او لاسونه د کفن نه بار دی. وګورئ په لاس کې ځان سره سوړي، ګورئ دقه تش لاس روان دی. حاجی باباجي زموږ خبره کوله، وی حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره تللی وم سوات ته، او په دې نیکانو ګرځېده او دارنګې په دې بادشاهانو به هم ګرځېده، هر چا ته به خپل نصیحت کو. وی سوات ته ورسره لاړم، د سوات چې کوم والي صاحب و د هغه ملاقات ته ورغلو، نو حاجي صاحب خو خلکو پېژنده، وی مونږ له ډېر ښه ډوډۍ وکړه او دعوت یې هله وکړو. وی بیا حاجي صاحب ته وی چې حاجي صاحب ما ځان له قبر جوړ کړی دی، راشي زما قبر وګوره. ډېره ښه وی چې ورغلو ځان له ډېر ښه مزېدار د ماربلو سنگ مرمرو قبر جوړ کړی، ډېر ښه خوبصورته، او د هغې هغه طبیعه جوړې کړې وې. دا مې وصیت کړی چې زه مړ شمه نو دې قبر کې وما اږدي، او صاحب پکې راله لږ تلاوت هم وکړه چې کوم عالم به راغی او کوم حافظ به راغی، نیک سړی به راغی، نا قبر ته به یې کوز کړ. د هغه دا یو سوچو، او په هغه لحد کې به یې کېنو چې ما له پکې یو 2 سورته ووایه او دعا راته وکړه چې دا ما له خدای بخته ورکړي. حاجي صاحب هم بوته چې د برکت لپاره د ما دې قبر کې ما له یو څو آیاتونه ووایه. چې حاجي صاحب د قبر په دې خوا کې ودرېده، یاره خو داسې مجاهدان ډېر کم وي. والي صاحب دې خوا راشه، ویل ډېر ښه قبر دې ځان له جوړ کړی دی. ها وی صاحب ډېر اخوالي مې پې کړی، ډېر مزېدار. وی قبر ځان له مه جوړوه، ځان قبر له جوړ کا. دا څه کې ساده قبر ځان له جوړې، ځان قبر ته جوړ کا. که قبر دې ډېر معلی او ډېر مزېدار مي او ته وله جوړ نه، نو په دې قبر کې به چینجي او ماران لړمانان در باندې لګي. سنگ مرمرو قبر دی، دې کې به در باندې ماران او لړمانان لګي. او چې قبر دې کچۍ او د خټو ډکي او ته ورته جوړې، نو د پیغمبر وینا د هغه قبر بدله د جنت د باغچو باغچې. سنگ مرمر څه ته وایي؟ قبر روضة من ریاض الجنه، د جنت د باغچو باغچه. نو د جنت د باغچې نه سنگ مرمر او قبر څه شي؟ او یا حفرة من حفر النیران، د جهنم د کندو کنده، د بدعمله سړي قبر د جهنم د کندو کنده. وی ځان قبر ته جوړ کړه. دا څه کې والي صاحب ځان له قبر مه جوړوه. وی حاجي صاحب وی چې دا خبره ورته وکړه نو په خوله کې یې ګوته ونیوله، لږ ساعت چپو. وی والي صاحب وی چې حاجي صاحب بس سترګې دې راله رڼا کړې، څومره نیکان او بزرګان او عالمان چې مې روستي دي او دې قبر کې مې کینونې ټول وی چې او ډېر ښه قبر دی، پکې آیاتونه هم ویلي، دویم راته کړي ده.
نن چې تا کما نصیحت راته وکړه نو ما دې سترګې وغړولې بس روان کې دا قبر څنګه مرمنګ روانوي او د هغه نه پسې ځان له استاد اونې و عالم علم وکړو هغه نه رب العالمین مولا جوړ کړ عالم ته جوړ شو دا داجی صاحب دا یو ټکی خو چې سړی ته اثر والی دا مونږ چې جنازې کوو دا جنازه مونږ دی جمعات کې نشو کولی دا مونږ عیدګاه کې نشو کولی دا هر چا خپل اجره ده دا په اجره کې جنازه نشو کولی شریعت وی یوې سه مقبرې ته او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چا وسره نو خلق ونن تختو حالانکه حدیث کې راځي چې جنازه دې وکړه یو قیرات ثواب دی شو او چې د قبر د دفن پورې ایثار شوی 2 قیرات ثواب دی شو او یو قیرات د احد د غر عمر دی نن خو موږ قیرات او احد د غر ثواب برباد کړ بس خلکو ته ځانو خو د خدای درزار پر زموږ جنازې نه دي نو بس خو دوا بوکو یو مو دي دوا بوکو لکه دوا دی نه کړسو دا جنازه دوا وکړه سرولم تکبیر نه پښې ته چې اللهم اغفر لحينا وميتنا دا دعا نه دا غي نه پس دوا بوکو پرېګل نیک بخته چې مورخه کی پلارخه کی رورې دا خدای چې هغه قلحت تکوزه کی ناجایز هم شروع کړی دي مړ ټینګوي دا سره پاره دې کې دا غرض نه چې دوا بوکو دې کې غرض دار چې ګوري کاکا دا زرا غلې مخه سا جنازه مې وکړه ځان وته ریاض وکړه ثواب دې ټول په بوله وکړه دا مکه دا قصه بالکل پرې جنازه خالص د الله د رضا لپاره ده چاته روزان خایم چا ولې دي هم او چاونه دي هم خدای د مړي وارث ته تعزیه خدای او تعزیه خو یوازې مقبره کې نه زه ولا ورشه نصیحت ورته وکړه چې خدای تامه بخي سبا بارم خدای بخي ټول خلق بمري تسلی ولا ورکه تعزیه تسلی ته وي نو دوا بوکو څوک د سخات پته مزي او څوک د مصلی پته مزي او څوک په دې ته مزي چې هغه ته بزانو خپ چې سبا د مامړي لرا شي څوک په دې چې دله مې قبر وکنو سبب د ما قبر وکنو جنازه پکې د خدای د رضا لپاره وکړه چا د خدای لپاره چا وکړه ته خدای له لاړ چې ما ځانو خو چې راغلی ما ته به ما مړی لران قبر یو کنو ما ستاو کنو ته به ما قبر کنه اسو پکې لاړ جانمات برولو نو د خدای په نوم د الله د رضا لپاره کوم سړی وی چې الله اکبر ارسم تبه برباد عبادت نه مونږ رواجونه جوړ کړی زمارونو د الله د رضا لپاره چې کوم عبادت یې هغه مونږ تباہ برباد نو د مرګ نه نصیحت ته دا چې مونږ وایو چې التلال شو نبی علیہ السلام فرمایو جنازې ته ایثار شو مړي دفن پورې ایثار شو هغه کې غټ مطلب دا چې د قبر نو د مقبرې سړی عبرت والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی به د جنت البقی مقبرې ته بته او پکې به ناستو او قسم په الله حدیث کې راځي چې یو شپه نبی علیہ السلام مبارک په کور کې نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې مې وکت نو او زما کوټه کې شپه وه ورپسې بار ته ووتم یو ځای ګوره بل ځای ګوره خدای نبی علیہ السلام څه شو حضرت فاطمه رضی الله عنها کره ورلم داسې کورې نږدې و پیغمبر علیہ السلام ته شو وی ولی مې چې بس زه خو دا ما بارو ته مونږ سره سودا شو چې اسنه چې ته خدای مکه دشمن له مخنی ورغلی ځکه يهوديان او داخله منافقان په دشمنانو نو د مشکات شریف د معجزات په باب کې راځي چې د نبی علیہ السلام یو مبارکه معجزه دا و چې داغه د خولینه به خوشبوئی تله نو په کومه لار چې به نبی علیہ السلام تلو نو په هغه لار باندې به خوشبوئی پرېخه و خشته خوشبوئی په لار خوره و نو چې کومې نږدې صحابه وغې ته پته و چې نبی اسلام په دې لاره تللی ځکه هغې د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبويي پېژنده چې دا د هغه خوشبويي ده دا د عطر او د ګلاب په نه ده نو چې څنګه علي صاحب مې راپاس او فاطمه رضی الله عنها مې راپاس وله چې نبی علیه السلام نشته وایي بس هیبت شو جومات ته رالو اوس هغې خوشبویۍ پسې دوی روان شو تلو د مدینې منورې مقبرې ته ورلو غوټه نیمه شپه ده چې ورلوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته په سجده پروت دی په دا نیمه شپه کې او کوم آیات وایي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کته د ما د امت له عذاب ورکې
نو الله ستا بندگان دي، هیڅوک دنه تپوس نشي کولی. هر قسم عذاب چې ورکړي ستا بندگان دي، د بنده متعلق څوک د چا تپوس نشي کولی، هیڅوک تپوس دنه نشي کولی. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله کته بخي او معافي وته کې نو خدای د لوی قدرت مالکي ګوري بیا هم دنه څوک تپوس نشي کولی. ګوري د خپل امت لپاره په مقبره کې د نیمې شپې پروت دی او الله ته سجدې لګي او دعاګانې ولغوړي. در په فاطمه رضی الله عنها ور پرېوته او په جړا شوه. بابا ولې جاړې او جړلې؟ څه تکلیف چا در رسولې دی؟ څه چل شوی دی چې نیمې شپې له مقبرې ته راغلی په سجده پروت او الله ته جاړې؟ نبی علیہ السلام مبارک سر راپورته کړ. فاطمې له په سر کې خود بچې نه خو نن ډېره مبارکه شپه وه، د شب قدر 15مه شپه وه، مبارکه شپه وه. او ما ته الله وحی راکړه چې په نن شپه الله د مسلمان دعا قبلوي. ما وی راشه د خپل امت له خو په دې پټه تیاره کې د مقبرې په دا میانځ کې دعا وغواړه. څومره دشمنان او یهود منافقان د خپل امت د دعا لپاره دواړو جهان مبارک سردار د نیمې شپې مقبرې ته ځي. مقبره کې ولې کوي؟ ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې هلته کې د خپل ملګري وویني، دا صحابه دا مړي وویني، د سړي په زړه کې لږ نور دردم پیدا شي. او تاسو یقین وکړئ د احد چې کله وفات کېده نبی علیه السلام د احد شهدا وللاړ. د احد په میدان کې شهدا دفن دي. یو ځای کې حضرت حمزه رضی الله عنه، حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا دفن دي، او عبد الله ابن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن دي. او لږ مخامخ بل یو قلعه ده، په هغې کې نور صحابه کرام دفن دي. یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام لا او هغې شهداو قبرونو ته مخامخ ودرېده هغوی ته، او داسې رخصت یې ته اخېسته لکه سړی چې د جمدو نه رخصت لي. او خپل صحابه ځان ته مخکې کېنولو یې ملګرو زه ستاسو نه مخکې روان یم، ګوره مرګ ځان ته رایاد ستاسو نه مخکې روان یم، او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثري. الله دې ورسره مونږ یو ځای کړي. د حوض کوثر اوبه د پیو نه سپینې دي، د شاتو نه خوږې دي، د واورې نه یخې دي، او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي، کوم لوښي پراته دي، سراحې، د هغې تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سراحې اوبه ورکړې تر همیشه همیشه به بیا تنده محسوس نه کړي. ای زما ملګرو ستاسو نه مخکې روان یم، ستاسو دپاره روان یم، ستاسو د فایدې دپاره، او زما ستاسو د ملاقات ځای به د محشر په میدان کې حوض کوثري. زما رونو د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جمدینه نه حاصلېږي. په مقبره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډینګونو کې نشته. نو دا یو مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د دې خپلو مړو زیارت له ملاقات ته مقبرې ته خامخا دی. دا سنت طریقه ده. یو وخت کې نبی علیہ السلام ته منع کړې وه نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړې ده، ورځئ اوس زیارت له. ولې؟ اخرت درته یادوي، فانها تذکر الاخره. سړی چې ورشي اخرت سړي ته رایاد شي، خپل مړي یاد شي، خپل مرګ ورته رایاد شي، د دنیا د مال او دولت ورته راسره مخ کې دا خو هر څه موږ نه پاتې دي. او دعا به مو کې خپلو مړو ته، تلاوت به مو کې خپلو مړو ته. زنانه عموما زمونږ په وطن کې قبرونه لذي خو د شریعت نه په غلطه طریقه ځي. جامه نری، پړونې نری، په لاره باندې بې ستري وي. عموما په مقبره کې سړي وی لکان وي، نو فتنه غوندې وي. په دې وجه زه وایم زنانه که پرده کې یو زنانه په پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر لذي نو تلی شي. خو زمونږ په وطن کې بې پردګي ډېره زیاته ده، ډېره زیاته. نو زه وایم چې زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي او بخي دی ورته، خپل کور د نفل کوي او بخي دی ورته. او نارینه خو پکار دي چې مستقل طور د خپل پلار، د خپل مور، د خپل بچی، د خپل لور، د خپل د خاندان قبرون لځه دعاګانې ورته کوي او مقبره ته چې ګوره لږ عبرت ته اخلي. نو دا آیت مشهور دی ځکه مې دا ذکر کړ چې کل نفس ذائقة الموت. یو د سا خاون دا په دنیا کې همیشه د پاره جمدی نشي پاتې کېدی، لازمن به د مرګ سکه کوي.
کدی مسلمان دی او کدی کافر دی، که مرګ منیو کنه منی خو مرګ بوله خامخا راځي. خو یو ټکی دی چې د مرګ نه موږ نشو خلاصېدی، نه دی ډاکټر او نه ساینسدان هېڅوک. یو څیز زموږ او ستاسو د کامیابۍ دی، الله ته محتاج یو او ډېر ګناهګار یو. حقیقت دا دی. د جمعې مبارکه ورځ ده، نو په اخلاص د رب العالمین په حضور کې دا دعا کوو چې یا الہ العالمین، یا رب العالمین، زمونږ مرګ د ایمان مرګ وګرځوي. ډېره ښه خبره ده، الله دې په امتحان کې هم کامیاب کړي او د حلالو د رزق نوکري د رب العالمین درکړي. بعضې خلکو سره ځان سره ماشومان په مخ کې سب کې، ماشومان خو جومات ته خیر دی که داسې ماشوم چې هغه د جومات په آدابو پوهېږي او راوستلې ښه دي چې دا مسله واوري، مونځ کې هم شرکت وکړي. خو د مانځه په وخت کې کوشش پکار دی چې ماشومان وروسته وي. ماشومان د مانځه په وخت کې مخکې مه کښېنئ. د نبي علیه السلام طریقه د مانځه به دا وه چې مخکې به مشرانو، بیا به عام ځوانان به وو، د هغې نه پس به بیا ماشومانو، نو بیا زنانه به مانځه له راتلي د هغې صفونه به وو. نو د مانځه په وخت کې چې څومره ماشومان مخکې وي نو هغه یا وروسته ولګي یا بره په کوټه باندې خېږي. او بل دا یو مسله ده چې بعضې ملګري دا راځي چې سنګ مونځ وشي نو هغوی زر نورو جوماتونو ته سنتو له ځي، نو که فوري ځي خو اکثر د مونځګزارو مخکې بعضې ملګري تېرېږي، نو دا ډېر لویه ګناه ده. کوشش کوي چې د مونځګزارو مخکې تېر نه شي. جومات کې د جنازې اعلان کول څنګه دي؟ موږ له ولې کار ګورې سړی؟ دا اوس کم جومات کې به منې کې مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي چې هغه جمدي و د په هغه په جومات کې چېرته د مړي اعلان نه و شوی، هغه به ځان له بار کوټه جوړه کړي پکې اعلانونه کوي. خو نن سبا داسې یو رواج دی نو د اودس په منځ کې به کومې دعاګانې کولی شي. څه مسنون دعاګانې یو هم پکې نشته او بعضې کتابونو دا خاص دعاګانې لیکلي دي، نو که سړی هغه دعاګانې وایي نو څه بدیت یې نشته. خو د نبي علیه السلام نه پکې څه خاص دعا نه ثابته. یو سړی د دې ملک د فتنو او د دې حالاتو نه تنګ شي او د الله نه داسې سوال وکړي چې یا خدای زما ایمان نصیب کړو ما مړ کړئ، نه د مرګ سوال به نه کوي. دا وایي چې ایمان مې نصیب کړي، ایمان خو په خپل نیټه باندې نصیب کېږي، د مرګ به نه کوي. نبي علیه السلام فرمایي چې د مرګ سوال مه کوئ. ولې؟ ځکه چې که ته نیکې نو پرې نیکي به زیاته وکړې، او که ګناهګارې نو ممکن ده چې توبه به وباسي په وروسته ژوند کې، ګناه به راته الله معاف کړي. نو که سوال سړی کوي داسې دی وکړي چې یا الله که زما ژوند زما دپاره بهتري نو ماله ډېر ژوند راکړي، او که مرګ راله بهتري نو الله مرګ راله راکړي. داسې دعا کولی شي. بانګ وایي. لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار.